بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. الدرس الأول. بدې سبق کې به د علم تعریف او د علم تقسیم کوي دو قسمونو ته. د علم تعریف صاحب کتاب داسې کوي کسی شے کی صورت کا تمہارے ذہن میں آنا. د یو سی صورت ذهن ته راتلل دې ته ویل کېږي علم. مثلا ما ذکر کو مولانا طارق جمیل صاحب، نو دی نوم ذکر کولو سره ستاسو ذهن ته د مولانا طارق جمیل صاحب شکل اور تصویر رالو. دک شان مول مفتی طارق مسعود صاحب، نو ذهن ته فوراً داغوی تصویر رالو. دارنګه مفتی تقی عثمانی صاحب، یعنی چې کم نوم ذکر کوم یا کم سیستو اووینه یا کم سیستو ووره یا ته بین کې یا ته اوسه کې او داغه شکل اور صورت دا ذهن تراشی نو دې ته ویل کېږي علم. اوس دغه علم چې کم زمونږ ذهن تراغلی دی په یو سیز باندې، نو یا خو به دغه سیز په خارج کې وجود لري یا به په خارج کې وجود نه لري. نو کو چرته دغه سیس کم چې زمونږ ذهن ته راغلی دی، زمونږ په علم راغلی دی، دا په خارج کې یو تصویر یو وجود لري. مثلا اسمان ذهن ته د اسمان هغه تصویر رالو، زمین، چاند، سورج، نو ذهن ته د دې تصویر راځي او په خارج کې د دې وجود هم شته. نو بیا داسې قسم علم ته ویل کېږي علم الاعیان. علم الاعیان چې د یو سیز تصویر ذهن تراشی او هغه سیز په خارج کې هم موجود وي، نو داسې علم ته وی علم الاعیان. او کو چرته د یو سیز تصویر ذهن تراشی خو هغه سیز په خارج کې وجود نه لري، مستقل ځان له یو وجود نه لري، نو بیا دې ته ویل کېږي علم الاعراض. مثلا موول بهادری، شجاعت. نو بهادری اور شجاعت داسې یو سیز دی چې دا په انسان کې موجود شي، نو د هغه صفت په وجه د انسان ته ویل کېږي چې دا بهادر دی. هغه صفت بهادری مستقل وجود نه لري، دا په بل چا کې موجود کېږي. همدک شان بزدلی یا علم یا جهالت، نو دا داسې صفتونه دي چې دا مستقل وجود نه لري، بلکې دا په یو بل وجود کې د ننشي. نو بیا انسان وایي چې او دا عالم دی یا دا جاهل دی یا دا بهادر دی او یا دا بزدل دی. نو اوس داسې سيزونه چې کله زموږ ذهن ته راشي چې په خارج کې وجود نه لري مستقل، نو دې ته ویل کېږي علم الاعراض. د دې صورت داسې دی، مثلا چې انسان شیشې ته وګوري نو خپل تصویر ورته مخې ته راشي. همدک کشان انسان چې کله د یو سیز تذکره ووري یا اوویني یا ټچ کی یا بین کی یا اوس کی، نو د دې پنځو سیزونو سره هم ذهن ته یو دغه سیز تصویر راځي، یو تصور راځي، دې ته علم وایي. مثلا د دې دیوال نه اغاړه یو کس خبرې وکړي، نو ما ته اندازو شي چې دا زید دی، عمر نه دی. دا ولی ما ته اندازو شو ځکه د زید آواز ز پیژنم، د عمر آواز ز پیژنم، نو د دې آواز د اوریدو په وجه ما په حکم ولګولو چې بھئی دا د زید آواز دی، دا د عمر آواز نه دی. نو ګوره د غوږونو د اوریدو په وجه مونږ ته د فلانی باندې زید باندې د علم هغه قدرت حاصل شو کنه. دک کشان ما یو سیز اوسکلو، نو ما ته پته ولګېده چې دا خوږ دی یا دا پیکه دی یا دا ترش دی. نو ګوره په سکلو سره هم په یو سیز باندې علم راځي، حکم پې لګي چې او دا پیکه دی یا ترش دی یا خوږ دی. همدک کشان یو سیز ته مس کړو مس، نو ټچ کولو سره انسان ته پته لګي چې او دا نرم دی یا دا کلک دی او یا دا زیګ دی. نو ګوره د ټچ کولو سره لمس سره هم انسان ته په یو سیز باندې علم راځي. بین کولو سره یو سیز ته بین کړو
انسان ته پته لګي چې او دا بدبویي کوي یا دا خوشبویي کوي، نو د پوزې په سون کولو سره بین کولو سره هم انسان ته په یو څیز باندې علم راځي. مثلا یو سړی د سالن خوري چې نوڼی راواغسته چې څنګه خولې ته یې نږدې کړه نو بوی پې د هغې ورلو، د هغې بدبویي وکړه، پته ولګېده چې دا سالن خراب شوی دی. نو ده به د خرابتیا حکم ولې ولګېدو؟ انسان باندې د دې بدبویي ورله، نو ده پې حکم ولګولو چې بوی دا څیز خراب شوی دی. نو 5 څیزونو سره علم حاصلېږي. یو چې انسان یې په خپلو سترګو وویني، یو چې په پوزه باندې بین کی، بل چې په خوله باندې اوسکي، بل چې په غوږونو باندې ووري، بل چې په لاسونو باندې لمس ټچ وکي. نو انسان ته د دې وجوهاتو په وجه باندې په یو څیز باندې علم راځي او دې ټولو ته ویل کېږي علم. او ما ته وضاحت وکړو دا کم علم چې زموږ ذهن ته راغلی د کو په خارج کې وجود لري نو دې ته وایي علم الاعیان، او کو په خارج کې وجود نه لري نو دې ته ویل کېږي علم الاعراض. اوس دغه علم په 2 قسمه دی، یو ته وایي تصور، بل ته وایي تصدیق. تصور دې ته وایي چې د یو څیز علم ذهن ته راشي خو حکم پې نه لګېدلی. حکم معنا ہے یا نہیں، د کېدلو یا د نه کېدلو حکم پې نه لګېدلی، صرف هغه څیز ذهن ته راشي نو دې ته ویل کېږي تصور. مثلا زید ما وویل ستا ذهن ته د زید هغه تصویر نقش صورت رالو، حکم پې نه دی لګېدلی. عمر د هغه نقش تصویر ذهن ته رالو، حکم پې نه دی لګېدلی. عثمان د هغه نقش تصویر ذهن ته رالو، حکم پې نه دی لګېدلی. نو دې ته ویل کېږي تصور. او کو چرته یو څیز تا ذهن ته رالو او په حکم لګېدلی وي، ہے یا نہیں والا حکم پې لګېدلی، نو بیا دې ته ویل کېږي تصدیق. مثلا ما وویل زید عمر کے والد ہیں، زید د عمر پلار دی، ګوره دا دی او دا ہے لفظ سے دا حکم دی. یا ما ویل زید عمر کے والد نہیں، نو دا نہیں حکم دی. نو څه په جمله کې یقین پیدا شو. بس دا خبره یاد ساته، د تصدیق د پاره 2 شرایط دي. په دې معنی به د دې شرایطو په بنیاد باندې به موږ حکم لګو چې او چې دا تصدیق دی. کو دا 2 شرایط نو نو بیا به تصور زمرې ته اچو. نمبر 1 چې دا به جمله خبریه وي. کو جمله انشائیه وه نو دا به د تصور زمرې ته اچو، تصدیق به نه. د تصدیق د پاره 2 شرایط. نمبر 1 چې دا به جمله خبریه وي. نمبر 2 چې دا به یقینیه وي. نو 2 شرایط شو، جمله خبریه یقینیه. نو چې جمله خبریه هم وي یقینیه هم وي نو دې ته به وي تصدیق. او کو خبریه وي یقینیه نه یا یقینیه وي خبریه نه، نو دا به جی تصدیق نه بلکې دا به د تصور زمرې ته اچو. اوس د دې تصدیق په زمره کې ډیر څیزونه داخليږي. منطقيانو ذکر کړی دي. جمله خبریه اسمیه وي کو فعلیه وي، یقینیه ورسره شرط دی. جمله خبریه یقینیه اسمیه وي کو فعلیه وي، دا به تصدیق زمرې ته اچو. دک شان جمله خبریه یقینیه کو د واقع مطابق وی او کو د واقع مطابق نه. مثلا چې د واقع مطابق وی لا اله الا الله، دا جمله خبریه یقینیه ده او بالکل د واقع مطابق ته چې په واقع کې هم دا سره چې د الله رب العزت نه علاوه هیڅ څوک د عبادت لایق نشته. دا غرنګ محمد رسول الله جمله خبریه یقینیه ده او د واقع مطابق هم ده. هم دک شان دی په خارج کې چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی، وردا به تصدیق کو تورچو. نو جمله خبریه یقینیه اسمیه وی کو فعلیه وی، د واقع مطابق وی لکه لا اله الا الله اور محمد رسول الله، او کو د واقع مطابق نه نو دا بم جمله دا بم تصدیق تورچو. د واقع مطابق چې نه هغه جمله وره. مثال لکه کفارو با نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته
داسې یو جمله ویله لست مرسله، قرآن کریم آیات دی. نعوذ بالله دا به وتل چې ته د الله رسول نه، ته الله نه را لېږلې. نو ګوره لست مرسله چونکې د قرآن آیات ته جمله خبریه یقینیه ده، خو لیکن د واقع مطابق نه ده. ولې واقع کې خو نبی علیہ السلام د الله رسول دی کنه، صرف دا کفار ته نفي کوي چې د الله رسول نه. نو جمله خبریه یقینیه ده خو د واقع مطابق نه ده، دا تصدیق ته ورچو. بل مثال اتخذ الله ولدا، د یهودو نصارو بویل، کفارو بویل نعوذ بالله چې الله رب العزت ځان له یو زوی نیولی دی. عیسایانو بویل چې عیسی علیه السلام د الله زوی دی. دکه شان وقالت اليهود عزیر ابن الله، یهودیانو بویل چې عزیر علیه السلام د الله زوی دی. وقالت النصارى المسيح ابن الله، او عیسایانو بویل چې عیسی علیه السلام د الله زوی دی. نعوذ بالله. نو ګوره دا کلام دا جملې چې کم دی وقالت اليهود عزیر ابن الله، نو دا خو د الله کلام دی کنه، جمله خبریم ده یقینیم ده خو د واقع مطابق نه ده. ولې په واقع کې الله رب العزت نه زوی ته ضرورت لري، نه لور ته ضرورت لري، نه ښځې ته ضرورت لري، او وحده لا شریک ذات دی. الله رب العزت محتاج نه لري چې دې څیزونو ته ضرورت لري. نو جمله خبریه یقینیه اسمیه وی کو فعلیه وی، د واقع مطابق وی کو د واقع مطابق نه، به هر صورت دا به تصدیق زمره ته ورچه. دک شان بل صورت یو جمله د سره چې داغه یو حصہ حذف شوی ده یا مستتره ده، یو ټکی پکې پټ دی، نو د هغه حذف شده اعتبار به هم کې، د هغه مستتر اعتبار به هم کې، او دوی دوانو ټکو باندې به حکم د تصدیق لګي. مثال په طور باندې لم یلد ولم یولد، لم یلد په ظاهر یو ټکی دی، خو لیکن دی کې لم یلد کې هو ضمیر مستتر دی. لم یولد په ظاهر یو ټکی دی، خو دی کې هو ضمیر مستتر دی. نو د هغه ضمیر اعتبار به پکې وکي، نو حکم به پیو لګي چې لم یلد هم تصدیق دی، لم یولد هم تصدیق دی. جمله خبریه یقینیه ده. دک شان ما درته وویل ما هذا، یہ کیا ہے، او جواب کې ته وویل کتاب. نو ګوره دلته دا کتاب به هم مونږ تصدیق ته ورچو په ظاهر دی ټکی یو، ولې دلته یو ټکی محذوف دی چې هغه د سوال کې د ذکر کولو په وجه باندې په جواب کې ذکر نشو. اصل کې سو هذا کتاب، یہ کتاب ہے، نو دا هذا ته حذف کړی شو، نو دا اختصار په بنیاد باندې صرف کتاب ټکی ذکر شو. نو دا کتاب حقیقت کې د حذف شده په وجه باندې دی تصدیق په ظاهر اگر چې یو ټکی ښکاری، نو دا به هم تصدیق ته ورچو. نو دا ټول صورتونه دا له تصدیق شو. علماء ذکر کړي د تصور په زمره کې هم بعض سيزونه داخل دي. تصور هغه علم ته وی چې ذهن تراشي او حکم پینی لګیدلی. حکم نه مراد ہے یا نه چې دا ستاسو ذهن کې وي. مثلا اسم به هم تصور زمره ته اچي، زید، عمر، بکر، خالد، دا ټول اسمونه دي، نو دا به هم تصور ته ورچي. دغه رنګ حرف فی، عن، علی، حتی، الی، دا ټول حروف دي، دا به هم ډایرکټ د تصور زمره ته اچي. دغه رنګ جمله انشائیه، الته موږ په تصدیق کې سو ویل چې جمله خبریه یقینیه دا به تصدیق وي. نو چې خبریه شو انشائیه ته په خپل وته، نو انشائیه به بیا په تصور کې ورچي. دک شان داسې یو جمله چې هغه د یقین فائدہ نه ورکي یا د ظن غالب فائدہ هم نه ورکي، نو دا به هم تصور وي. مثلا د یو جملې په ابتدا کې لیت راغلو، لیت الشباب يعود، دا خو د جمله انشائیه، خو چې لیت په ابتدا کې راغلی دا هم تصور ته ورچي. لیت الشباب يعود، کاش کې جوانی واپس لوٹ آتا، چې دا ځواني کاش چې دا ځواني واپس شي. نو ګوره دې کې یقین نشتا چې خامخا به دا ځواني را واپس کیږي، یقین پکې نشتا، او غالب ګمان هم پکې نشتا.
یاره غالب ګمان لري چې ځواني به را واپس شي، ځکه بس د سره ځواني چې یو پې راووته بیا د سره واپس کیږي نه. د دې وجې نه دا جمله به تصدیق نه ورچو، تصور ته به ورشو. یا د جملې په ابتدا کې لعل راغلو، لعل امرا غائب، امید ہے کہ امر غائب ہوگا. لعل امرا حاضر، امید ہے کہ امر حاضر ہوگا، موجود ہوگا. نو امکان د دې شته چې حاضر وي، امکان د دې شته چې حاضر نه. نو ګوره یقین فایده هم نه ورکوي او د ظن غالب فایده هم نه ورکوي. د دې وجې نه ما تصدیق ته نه ورچول کېږي، دا به د تصور زمرې ته ورچي. دغه سبق شو، پوه شوې بیا لکه ټیک شو.